أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: لا میراث كالأدب. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. سامعین محترم، جمعه عظیم شپه ده و سراسر مجلس ترحیم ده. پروردگار عالم موت و سدی جامع تا و ده مرحوم کابر تا در رحم و کرم نظر وکا. پروردگار کابر یاز و ند بهشت منار و گرزا. پروردگار اهل بیت اطهار علیه الصلاة والسلام سر مخشورا کا. سورة المنو ترغلی دی پروردگار ټولو ته حسنات عطا کا. ټولو ته خپل غمونو دردونو نه مهلت عطا کا. دې لپاره چې موت او سودوانیا قبول شي او پروردگار د مرحومې د برزخ زندګۍ ته د رحم و کرم نظر وکړي. بلند اوس صلوات واسطه محمد. معصوم کلامت اوس محضر کې تلاوت کړو. عنوان دې ادب. دغه ادب کسو قرآن نگاه کې معصومینو نگاه کې و بیا موت او څه کول پکار دي. ادب حواله سره مختصر ان شاء الله ډیر زیات تاسو وخت نه خلم. ادب تعریف بعد کې کوم. هغه عظیمه سرمایه ده چې معصوم فرمایش کوي چې ادب په شان د بل میراث نشته. د انسان زندگی کې ځنه شیان مرکزی حیثیت لري، محور عنوان سره. مثلا علم، مثلا مال، مثلا عقل، مثلا حساب و نصاب. د دغو ټولو محورونو دور مداره بیا ادب باندې، یعنی دوی محورونو محور ادب دی. که چیرې یو انسان ښه پړه لیکه دی، عالم دی، تعلیم یافته دی، خو څه با ادب نه دی، څه ویلیو نه لري، اندیشون سره یو انسان ښه حساب و نصاب لرونکی دی، خو څه ادب نه لري، هغه حساب و نصاب څه فایده نه ورکوي. معصوم د فرمایش کوي چې قلیل الادب خیر من کثیر من النسب. لغوندې کې ادب دا ډیر بهتر دی، ډیر بالاترین نصاب سره تعلق لرنی ده. اندیشون سره مثلا انسان زندگی محور عقل دی. ادغ عقل دور مداره ادب باندې دی. کل شیء یحتاج الى العقل والعقل یحتاج الى الادب. هر یو شی محتاج دی عقل طرف ته. واقعا عقل باندې هر شی انحصار دی، خو دغه عقل انحصار ادب باندې دی. اندی وجنه فرمایش کوي چې کچېره غواړي خپل اولاد ته بهترین میراث پرېږدوي نو ادب ته پرېږدوي. مال او دولت کوي ښه خبره ده، کنه وی ضرورت څه مشکل نشته. هغه پروردگار څه ته رزق درګاوي شي، هغه ته اولاد ته رزق ورګاوي شي. پسې رزق حواله سره په ګور دي خپل اولاد لپاره ټینشن و نخلو. که ټینشن و تخلصي موزي مداریا ده
که دا ذمہداری معصوم طرفه نه والد گردن باندې نه دی ایښي چې ته خامخا پلا بچي دپاره دوره میراث پرېږده نه دا شی نشته خو دا هغه شته دي چې ته خامخا بچي ته ښه روغ اداب ویرږه دا شته مال حوالې سره نشته که و ښه خبره دی که نه څه فرق نه کوي خو اداب خامخا ضروري دی دې وجې نه معصوم یې څه ای بچي پلار باندې 3 حقوق دي هغه طرفه نه دی خبره خودی طرفه نه دی هغوی کې یو حق کې بچي پلار باندې دا دی څه ښه روغ اداب ویر کړي با اداب بچی معاشرې ته ویر کړي بل طرف نه دی څه ای پلار بچي باندې حقوق دي هغه حقوقو نه یو حق دا دی څه دا پلار بچي باندې پلار دا حق دی څه الله یستسب الله څه داسې کار ونه کړي څه خلک پلار ته زیاړې وکړي د پلار حق دی بچي باندې یعنی داسې کار زه ونه کوم چې موجې نه پلار په بعد یاد شي د پلار حق دی مو باندې داسې ښې نه مې کې خلله د بچي حق دی پلار باندې پسې پلار بچي باندې حق بچي پلار باندې حق خو یو حق بچي هغه څه بهترین دی هغه نه دی څه ښه روغ اداب ویر همدې وجې نه مولا امیر المؤمنین چې کله سفینه واپس رسی خط لیکي مکتوب نمبر 31 261 ریٹن سورات کې د مولا حسن مجتبی تلی کی څه بادرتک بالادب مو حسن زوی زغړم ادب حواله سره څو نکات تو سره شیر کوم ادب حواله سره څومره بهترین اثر مې اندغه ادب کس قرآن کې چونکه وخت تفصیل ولا نه دی قرآن طرف ته کله مراجعه کوو قرآن کې د کوم حکایات سره غلي دی واقعا موت او د پاره د کې دغه حکایاتو کې درس دی دغه قصصو کې مثلا هغه حکایاتونه یو د قابیل او د حابیل ولا قصه ده قابیل او حابیل دوه وړونه قربانه قرآن کریمی څخه دوه قربانه ورکړه از قربا قربانا فتقبل من احدهما ایونه قبول شو ابل ولا قربانی رات شو قبولیت معیار اغدا اور کې خپل یو خو څکله قابیل قربانه رات شو حابیل قربانه قبول شو قابیل زړه کې حساد روغلو سینې کې حساد پیدا شو تدکو سیتو قربانی ویلی قبول شو حبیل دیس انما یتقبل الله من المتقین دیگه همت نشته خدای متقیان نه قبول اس کې تو رات شو خپل الات ولټو سیتو ویلی رات شو او روایتو کې الاتا خیل دی هغه طرف ته اشاره نه کوم نو دالته قابل سو دی ای چې زبتو قاتل کوم قاتل دمکی وته ویر کړه کس ادب اقسام دی یوري گفتار کې دی یور رفتار کې دی یور کردار کې آداب دی سکله قابیل د قاتل دمکی ورکړه حابیل څه وته ای لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط الی یدیک لاقتلک کته مو باندې لوس سوچات کې امام مړکولې د پاره خیر دی زه ته باندې لوس نه وچتم ویلی انی اخاف الله زه د خدای نه ډارم که څومره مؤدبانه انداز کې ورور سره مخاطب دی قبیل انداز وقت سب بیاداب انداز وقت زب تو قاتل کم زب تو مڑ کم تو سے ہوتی آئی خیر دے سپروان کئی کہ تم مڑ کیا ما انا بباسطن یدی الی زتو باندې لوس نه وچتو که سموت ہوتا دا عرض دے سکه چیرې مو سره معاشره کې 14 سي تیز خبري وکړي زی چا انداز اپنو کوم ای قبیل والا انداز اپنو کوم یا حابیل والا انداز اپنو کوم قرآن دی سے حابیل والا انداز اپنو کوم ویلی سے قابیل خاسرینو نو ګرځیدو قابیل ورور قاتل کړو هغه خساره والا ونه ګرځیدو کته غوړی سي قابیل یار خپلو کې نو بیا تا خساره والا ونه ګرځي پس په ګور دې موت ته حابیل نقشې قدم خپلو د آداب دې ادبی گفتاری اندس ابراهیم علیه السلام یاغه کې سات کله قرآن بینوي اورېزه باندې پروردگار سره روز نیاز کوي پروردگار موت وجود تور کړلو صحت تور کړلو رزق تور کړلو اولاد تور کړل یو نعمت شمري پروردگار تور کړل خو چې کله دغه خبره باندې رسی فایزا مریض تو چې کله زب بیمار شوم د سینې ویل چې کله مت بیمار کې ادبی گفتاری اندیو چې نو تو سدي چې کله پروردگار نه تو غوړي آداب انداز کې غوړي آداب سره غوړي یو ورځ باندې مولا امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه افضل الصلاه والسلام خانه کعبه سره څنګه
یو کاس باندې نگاه پریوتو سه کعبه پردای نیولی د دعا د غوړي پروردگار نه خود رو خپل اندازې د مولا امیر المؤمنین متوجه کړو ځون طرف ته کسب ګورد سه خدای نه غوړو مؤدبانه انداز لهجه سی یا صاحب البيت هغه کاس دعا غوړي یا صاحب البيت البيت بيتك والضيف ضيفك ولكل ضيف على مضيفه قرا فاجعل قرايه منك الليله المغفره خدایا دا کوری تو کور دے تا صاحب بیت دے زی تو والمنیوم و آری و میزبان باندی دا والمنه والمستیا فرض دے پروردگار تننش پی ایما میزبانی زد مهمانیوم موتا والمستی کی مغفرات روک مولا امیر المؤمنین سے کلا دا جملہ اوری دا غاگی اور باندی اکڑو آ دعا کون کیا آفرین وی تا باندی مرحبای سرخ کلی انداز کی دا دعا غاڑی پروردگاری تا مغفرات وکڑلو ویلیس انداز دا درخ کلے ہو ابراہیم علیہ السلام سے کلا پروردگار سر مخاطب دے پروردگار دا آر سی تو دی خود سے کلا بیمارے خبر رسی بیادسی نی خدایا ستاز بیمار نسی و ازام مریض تو سے کلا زب بیمار شون فہوا یشفین شفا دا بیا مغار گئی خدایا کیسے سے کلا متوجہ کی کو پروردگار سره دعا انداز پکار دس مؤدبانه وی انداز کی ادب بھی اندسے بچی تا څنګه ادب پکار دے پلور مقابله کی ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام والا قصہ سکلا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پلور نہ ډیر وریاو پلور بھی تبلیغ باندې کلا فلسطین طرف تا کلا نور علاقو طرف تا بچای اسماعیل تقریبا 14 کالو ته ورسېدو جوان شوی وو مور سره هغه مکی سرزمین باندې پلور ډیر یادېدو سو پلور به مکل رسی کله برسی یو ورځ باندې سکله پلور راغللو اسماعیل جوان شوی دی نو خبر سه ابراهیم علیه السلام ته مأموریت ور کړی شوی دی پته نه وته چې مو پلور ته مأموریت امتحان دی مو پلور راغلو سلام وارز ادب نورستا ایوا جمله دوته بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک ایدیار روان ده قربانی ولا اید مگران زویا خوب د قسم ای پیغمبر خوب و بیداری و شاید خوب د قسم څه تو د ذبح کوم فنزور ما ذات را ته د سی ای ورکی څومره انتهایی حدا باندې ګوته کې کس انسان ټوله سرمایه سیلی وی دی سیلیوی نہیں ہوتا کو تکی خلص زد تو ذبح کوم ته د سی ای اوس آداب یو بچی ته پلور په مخ کې څنګه آداب کول پکور دی چې اسماعیل نه زدا کو اسماعیل علیه السلام یو جمله دوته یا ابتف الما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین بابا څنګه حکم شوی دی امغه شی کار وک څنګه امر د شوی دی امغه وک ستجدونی ان شاء الله من الصابرین نن سبا بچی تا کپلور یوانی مخبر وکی پکار دیسا انداز اسماعیلی وی واپس نشیو تا سبا دا ویلی نن سبا اداب ډیر کمای دی ماډرن دا ور دی انسان دا ماډرن دا ور کې وشه آرټس پر موش کړل نه ماډرن شولی مقصد خدا نه دی چې آرټس نه وزو کنن سبا یو پلار یو بچی ته هیڅ بچی په سالمونز وکا نو پکار دی انداز مؤدبانه وی که سالمونز خودره وټه خبره نه ده اسماعیل ته د قربانې نه یې چې تو قربانې کول غوړم ته څه یې یو د کو څه بابا وکا بسم الله زه تیار یم ادب چون از دا کو ابراهیم نا دعا کولی دوران کی ادب چون از دا کو اسماعیل نا پلور ته جواب ور کولی دوران کی ادب چون از دا کو حابیل نا بلتا یغی بده جواب خوالی سویر کولی دوران کی ادب چون از دا کو مولا امیر المؤمنین نا اغا سکل پروردگار سره مناجات مسجد کوفی کے خبری کے چی مولا یا مولا انت المولا انا العبد انت القوی انا الضعیف انت العالم انا الجاهل انت الباقی انا الفانی خین سمرخ کل انداز دے مولا امیر المؤمنین پس ادب چون از دا کوم پکار دی سلورشم خدای طرف نه کوم رستولی حجتونه دی حجج دی امغوی نزدا کوم ادب بیا بس با ادب جوړیږم ادب ډیر مهم دی اندا ادب تاسو زحمت تمام اندا ادب کسو د
بی بی ام البنین سلام الله علیها زندگی که مختصر یوا با ادب بی بی و با ادب بی بی و اندق ادب را وسته د مولا امیر المؤمنین خونی ته اندق ادب را وسته مور پلار دور خپل بهترین تربیات ورکړیو څه قابله جوړ شو د مولا امیر المؤمنین خونی ته راشي مولا امیر المؤمنین خونی ته هر یوا بی بیا قدم نشي کې خلای دالته هغه عظیم ورمنی د کائناتو سیده کونین زهرای مرضیه دالته زندگی کړیو اوس بلې اماغي جانشین سرسی پکورې څه با ادب بی ام البنین بی بی تفصیل نه بینم څومره با ادب و څومره با ادب و څکله د مولا امیر المؤمنین خونی تر دری باندې رسی نامی انداز کی خپل قبیله بیبیانیا یو سره بنی هاشم او بیبیانیا او تروت استقبال د پر نامی څنګه وی موت سوالی دی دي او څکله را کوزشوا ک جاوی نه را کوزشوا ټولو نه اول کوم اقدام کړي دی راغله د مولا امیر المؤمنین خونی تر دری کې رب ته سجده شکر عنوان سره سار سجدی کې کېږدول پروردګار ته ډیره مهرباني دغه خونی ته د زرو واستم زیدي خونی قابل نه و څومره با آداب ور منوا ام البنین پاته وتول کې د حسن او حسین بیمارون دي حج له روسی باندې تخت باندې نه کېنسته زه نوم یم اول روغله د حسن او حسین هغه بسترینه طواف وکړلو امور غوندي کې مینه او تویر کړل څومره با ادب مولا امیر المؤمنین ته دی یا ابل حسن کا خفکیږي نه د یو عرض کوم یو التجا کوم ته کو بیبي جان وکا ته کو یا ابل حسن تاسو کله غا کوي موت نو بیا معذرات سره موت فاطمه نه مصر غا ما کوم مولا کو بیبي ویلی یا ابل حسن دی وجه نه کله ته موت غا کوي یا فاطمه زه د قسم حسن او حسین ته د مور یاد شي سترګو کې دی وخی راشي زه نه غواړم ما وجه نه حسن او حسین ته تکلیف ملو شي موته یا ام البنین څومره با ادب و اندغه ادب منتقل شو بیا ابو الفضل العباس ته اندغه ادب منتقل شو ابو الفضل العباس ته عباس بیا څومره با ادب و څومره با ادب رویه ای څه چا څه نه پیژندلې څه د مولا حسین ورور دی ټولو ویل څه د مولا باب دی حسین سوره تابعدار غلام دی مولا پسې بورسته برابر کې باو سنت مخ کې تل خو مجال نه پیداږي چې عباس مولا باب دی حسین مخ کې برابر کې او سنت ورسته بروان خو لاس به سینې باندې خې تابعدار چا چلی دی څه نه پیژندلې څه د ورور دی ویل بس آفرین وي دسې تابعدار غلام دغه ادب چا نه وته ملاو شي ام البنین بیبی وصیات به وته کولو درس به ورکولو ته کو عباس ته دا تصور ونه کې چې توپ لورا امیر المؤمنین دی حسن او حسین بابا یا امیر المؤمنین دی نه ایتو مور ام البنین دی حسن او حسین مور ورمنه زهرا دی فهم کوا څه ځون هغه سره هم درازونه بلی برابریونه بلی واقعا چې ته ځون برابر نه دی بلل دوی طرف نه دور مینه و مولا ابو الفضل العباس طرف نه مور طرف دوی طرف نه خو بیا انتها و مولا حسین طرف نه اولیاء مکرمات طرف نه ام البنین بیبی طرف ته دوی طرف ته ورمنی زهرا طرف نه انتها و دوی کدون به احترام ورکول نو بیا اولیاء مکرمه یا مور نه وتویل بیبی ام البنین ته مولا حسین باو تویل مور ام البنین مولا حسن باو تویل مور ام البنین تاریخ کې دي څه مصايب دلته نه لویلم او صرف وخت دوی طرف نه لحاظ وو دوی طرف نه لحاظ وو لسمزدگار باندې څکلا ابو الفضل العباس الکامی کې نور باندې کوشول مولا باب عبد الحسین د عباس سار خپل زنګنه باندې کېږدول یو خواهش ونه کړی دی غټو غټو استادانو نه دا جمله اوریدلې یو خواهش ونه کوي عباس نن ورځې پورې د موت ورور نه ویل نن رته وایم ما حسین ورور مغرب ورور
چې عباس اول نه ویلې چې مور وصیاتو ته په زړه ایمو هغه استاد محترم یې چې کله یو غاګ وشولو مکشفه غوندې کې و غاګ وشولو عباس ته مو عباس زویا پښتنه کېږي دا چوک دی دا بیبي مو ته زوینه یو ته کو عباس قدرمنه مور زهرا آمده یعنی چې کله بیبي زهرا طرف نه تایید و ته ملاو شو څه عباس ته موزوای حسین ته ورور نه ویا ته موزوای یعنی که دوی طرف نه ادب و دوی طرف نه ادب انتها و ورمنیا عباس ته ویل عباس ته موزوای ناصر ابدو چې کله پیغمبر خپل قدرمنې لور سره خبرې کوي شفاعت حواله ده نکاح دوران د ورمنې زهرا بابا نه غوړي سه بابا موته مہر کې توي ګناهګارو شفاعت ولیکا توي ګناهګارو شفاعت ولیکا تدکو بیبي جان شفاعت لپاره کوئی سامان ضرورت ہے سامان د سرشتو تدکو ہاں بابا کفان لاجل ذلك الیدان المقطوعتان لابنی العباس بابا زب محشر میدان ته خپل زوی عباس دو وړمندونو سره راشه لابنی العباس عباس ماز وای دی واقعا څومره احترام دی دوی طرف نه که احترام دی طرف نه احترام دی دا آداب چون او ته ملو شوی دی ابوالفضل العباس ته ام البنین بیبی نه آداب وکسوی معرفت وکسوی ام البنین بیبی واقعا انتها ده څومره با معرفت بیبی ده څومره با ادب بیبی ده هیڅ کله بشیر راغلو مدینه ته واپس قافله سره وړاندې روان دي سجاد مولا ته ویل چې موږ ډایرک مدینه ته نه وځو ته اول اعلان وکړ شه مدینه خلک خبر شي بشیر راغلو اعلان یې وکړو ای بشیر اعلان سره ټوله مدینه خلک جوک در جوک وروتل بشیر خپل یې سمسترګې کړولې و د الوړ قاد ورمنه مولیدا یو وړو کې بچایا ور سره د مو پښتنه وکړه دغه د الوړ قاد ورمنه چوک د متد کو د ابوالفضل العباس میړنه مور ام البنین بیبي مخکې د تفصیلی خبر نه ورغله کربلا کې جنگ شوی دی خو تفصیل پاته نه وزروغلم بیبي ته خبر ورکولې د پاره او ته امیله س بیبي جان سلام او عرض ادب نو ورسته متویله بیبي جان کربلا کې د زوای شهید شوی دی مورته زوی شهادت خبر ورکول څه معمولی خبره نه ده موته کو بشیر کای موزوای شهید شوی خیر دی خدای شهادت قبول کا خدا رته حسین څنګه اشرک بالله څومره با آداب بیبي د ام البنین بشیر دی چې موسنی کې اور ولګولو جرأت نه ورګي چې بیا وته وین چې بیبي یو زوای د نه دی شهید شوی خو بیا مزړه باندې کنټرول ولګولو سینې باندې ملاس کې خلو ته ویل بیبي جان دویم زوای دا شهید شوی دی بیا درته اندا جمله کوي موته دی چې بشیر خیر دی درته حسین څنګه دی مویل بیبی باس خو نه ده دریام زوایدا شهید شوی ده موته کو بشیر خیر ده حسین خبره رته وکا مو عرض وکړلو بیبی جان څلورام زوایدا شهید شوی ده اڅالورو زمنو شهادت خبر ورېدل نه بعد یو جملات یې چې بیبي معرفت باندې دلالت کوي آداب باندې دلالت کوي صدیای اولادی و من تحت الخضراء كلهم بفداء الحسین ایما زمان دا ټول خلق حسین قربان شه درته حسین څنګه دی اولادی و من تحت الخضراء كلهم بفداء الحسین دا جمله هر څوک نشي کوي دا صرف ام البنین کوي چې ما ټول زمان حسین قربان شه حسین څنګه دی اغنه بعد مونه پختنه کې بشیر کربلایون چی ته دې سلام ته ورسوم نیڅ مول یاره ورته کړله سجاد مولا څه کړیو شهر نه بهر خیمه لګولې وی خیمه دروازې باندې خپل نوستو بلې خیمه دروازې باندې چالته بیبیان وی اولیاء مکرمه بیبي نوستو ام البنین بیبي ورو ورو راغله مبارک سترګې به اسمان طرف ته اوچات کړي سوي خدای حسین تم خیر وکي
خدایا اولیاء ته خیر وکړي. وړاندې راغلله هغو خیمو طرف ته نه لاړه چې کومې خیمې دروازې باندې سجاد مولا ناست و، نه هغې خیمې طرف ته لاړه چې کومې خیمې دروازې باندې اولیای مکرمه بیبي ناسته وه، خو نه یې پېژندله چې راغلله سلام و عرض ادب نه وروسته یوه جمله د ورته آبکرو کې پټې ورمنې لږل یاره راته پرېږده کربلا نه مې لور زینب راغلې ده. لګل یاره راته پرېږده کربلا نه مې لور زینب. نه یم خبر د اولیا زړه باندې به څه تېر شوي وي. مور نه یې ټینګه غېږه تاو کړه، مور ام البنین حق لرې لور ده نه پېژندې. زه کربلا کې وړونو باندې ور یاره شوي یم. السلام علیک یا ابا عبدالله. مور ام البنین زه تا ته د عباس پرسه درکوم. کله دا جمله ام البنین بیبي واورېده، لور نه یې ټینګه غېږه تاو کړه. ما ګرانې لورې ما معاف که ما نه وې پېژندلې. مدینې نه کله تلې د عباس په شان لوړه ځواني ده وه. نن څرنګې خام عملیا راغلې. بیا دو تکا مور ام البنین زه تا ته د عباس پرسه درکوم. عباس ډېر مېړنی و مورې. لورې زینب ما خو تا نه د عباس پوښتنه نه دی کړې. ما ته د حسین خبرې وکړه لورې، ما ته د حسین حال بیان کړه لورې. دی جملې سره اولیا دوه لاسونه مور نه تاو کړه. مور ام البنین زه حسین باندې ور یاره شوي یم. مور ام البنین زه به حسین راغلی یم. دی جملې سره ام البنین د رسول الله مقبرې طرف ته مخ واړولو. غړي عباس نه ګیله وکړي، بیبي ټینګه غېږه مور نه تاو کړه. مورې فهم کوه عباس نه مه څه ونه یې مورې. لورې څرنګې ګیله نه کوم، حسین شهید شوی دی. عباس چیته و نو بیبي دا تکا ما قدرمنې مورې. حسین هغه وخت یې ذوالجنان ولوېدو. کله مه مېړنی د الکمې په غاړې الوېدلی و مورې. وشوه کله دا جمله ام البنین بیبي واورېده، مطمئنه شوه. خو ګیلې ګیلې کې به دا جمله کوله. مدینې خلکو وشوه دینه بعد مات ام البنین مایایو. ام البنین معنا دی د ډېرو زمنو مور. ما خو ټوله زمن کربلا کې شهیدان شوي دي. وشوه موت ام البنین مایایو. الا لعنة الله علی القوم الظالمین.